أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يعني تسكب إن شاء الله العزيز سورة بقرة رکو نمبر 15 آیات نمبر 122 او آیات نمبر 123 ویلے کی مخی هم سینو آغا بن اسرائیلو 47-48 نمبر آیات نا د بن اسرائیلو چینو تذکره شروع شیوه تردیزی پوری چینو داغوی تذکره وشولم څنګه چې هلته مونږ هم ویلي ول چې دې ځای نه والا آیات نمبر 120 پورې به د بني اسرائیلو چې نو هغوی مختلف پهلو سره تذکره کېږي نو دې ځای پورې د هغوی تذکره وشوله. اوس ورته الله جل جلاله بیا یو پیره یادوي چې ګوره تاسو باندې د الله جل جلاله دومره انعامات او احسانات شوي دي نو د الله رب العزت دغه انعامات او احساناتو قدر وکړئ. نو الله ورته دوباره بیا د هغې تذکره وکړه یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. ای بني اسرائیلو تاسو د الله پاک د هغې نعمتونو تذکره د هغې یاد کړئ انعمت علیکم کم چې ما په تاسو باندې کړي دي وانی فضلتکم علی العالمین او ما غوروالی درکړی فضیلت درکړی ما تاسو ته علی العالمین په عالم باندې. وی الله جل جلاله بني اسرائیل له چې دی نو هغه ظاهري او باطني دواړه انعامات ورکړي ول. ظاهري انعام یې دا ولو چې بني اسرائیلو کې الله پاک چې نو لوی لوی بادشاهان ډېر شي بادشاهان چې دی نو هغه پیدا کړو لکه حضرت یوسف علیه السلام د هغه هم بادشاه ولو ځکه موږ ویلو بني اسرائیل ویلی کېږي د یعقوب علیه السلام اولاد ته هلته موږ ویلو چې بني اولاد ته ویلی کېږي اسراء عبرانی جبه کې چې نو السته عبد ته ویلی کېږي او ایل ویلی کېږي چې نو اوسته الله ته. نو موږ وی د دې معنی دا وه چې ای د یعقوب علیه السلام اولاده نو اوس چې کله دغه شانتي ول نو په دغې په وجه باندې الله جل جلاله دې له ظاهري او باطني دواړه انعامات کړو. یوسف علیه السلام داود علیه السلام بادشاه سلیمان علیه السلام داسې بادشاهي چې هغه په دنیا کې نه مخکې چا کړی او نه به وروسته څوک وکړي. نو الله رب العزت وله دغه دې نه علاوه پکې نور هم ډېر شي چې دی نو هغه تېر شوي ول بادشاهان تېر شوي ول. نو الله ورته چې دغه ظاهري انعامات مې راباندې کړو من او سلوا دغه شانتي چې نو دریاب چاودلو ډېر شي او باطني انعامات په هم الله رب العزت چې نو هغه ډېر شي کړي ول لکه د الله جل جلاله پیغمبران په دوی کې پیدا کېدل. اوس بني اسرائیلو کې چې نو د حضرت یعقوب علیه السلام نه واخله او د حضرت عیسی علیه السلام پورې بني اسرائیلو کې چې نو هغه 4,000 انبیا علیهم السلام تېر شوي دي. نو یو پیغمبر په یو امت کې یو پیغمبر په یو خاندان او قبیله کې کېدل دا د هغوی د فخر دپاره د هغوی د اعزاز دپاره دا لویه خبره ده. یو ولی کېدل یو قطب ابدال کېدل د چا په خاندان کې دا لویه خبره نو د چا په ثابت خاندان کې د چا په خاندان او د هغوی په سلسله کې په زرګاو پیغمبران چې دی نو هغه تېر شي دا څومره لوی نعمت دی. او بیا د الله جل جلاله چې دی نو وکتلی شي نو آسماني کتابونه الله رب العزت چې دی نو هغه 4 لوی غټ کتابونه رالیږلي دي قرآن مجید تورات انجیل او زبور. په دې کې دا 3 کتابونه چې دی نو د الله جل جلاله و بني اسرائیل په انبیاو باندې رالیږلي ولو. تورات په حضرت موسی علیه السلام باندې انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې او زبور په حضرت داود علیه السلام باندې. نو ځکه الله ورته چې ای بني اسرائیل تاسو د الله نعمتونه یاد کړئ تاسو باندې الله پاک چې دی نو ظاهري او باطني انعامات او احسانات کړي دي. نو د دغه انعاماتو چې دی نو هغه د دې شکر دا دی چې تاسو د الله کامله عبادت کامله تابعداري چې دی نو هغه وکړئ.
او دا دنیا چې نو هغه مسلمه خبره ده. کله چې انسان سره یو نعمت او فضیلت څه نه ورکړي نو دوی کدي څه شولو ته به ما وایي نه چې زه سوره بیا چې نو هغه دین کار کوم دا کوم. قدرت کار دی څومره چې د انسان سره انعام او احسان په د الله پاک سیوا کیږي الا ماشاءالله اکثریت چې نو هغې نه ښه غافله کیږي. نو ځکه الله دوی ته هم تذکره ده قوم وانی فضلتکم علی العالمین او ما تاسو له غوروالی درکړی دی چې نو په خلکو باندې. نو هلته مونږ ویلو که چېرته یې دی نه چې نو هغه کلي فضیلت شي په ټولو عالمو باندې. نو مخکې مونږ ویلي ولو چې په ټولو عالمو باندې الله رب العزت چې نو امت محمدیه صلی الله علیه وسلم حضور امت ته چې نو هغه غوروالی ورکړی دی. خو که د دوی چې دی نو هغه کلي نو کلي فضیلت د دوی په خپل قوم کې په خپل خلکو. البته جزئی فضیلت د دوی په ټوله دنیا باندې دوی ته حاصلو. لکه مثال په طور کې من او سلوا نو دا د بني اسرائیل نه ما سوا په هیچا باندې نازل شوي. دغه شان د هغوی دپاره چې نو دریاب چاودلو کثرت انبیا دا بني اسرائیلو کې چې څومره شوي ول دومره به یو امت کې هم نه دي راغلي. نو ځکه الله وایي انی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الله جل جلاله چې دی نو هغه وایي تاسو ویرېږئ د هغه ورځې نه لا تجزي نفس چې بدکار به نشي راتلی بدله به نشي ورکولی یو نفس ان نفس د بل نفس نه شیئا ذره برابر ولا يقبل منها او نه به د ده نه چې دی نو قبلولی شي عدل څه بدله ولا تنفعها شفاعة نه به ورله چې چا سفارش کار ورکوي ولا هم ینصرون او نه به یې څوک مدد کولی شي. دنیا چې دی نو هغه مسلمه خبر ده. دنیا کې چې کله انسان قید شي د باندې چې دی نو هغه ورڼ پې وخیږي سزا پې خیږي. نو څلور طریقو سره خلک چې دی نو هغه رهایي موي د هغې نه خلاصې مومي. نمبر 1 یو څوک چې دی نو هغه راشي د ده ضمانت والی او دغه ضمانتونه خو که خیال مو کړی مونږ که جایز یو که ناجایز یو که حلال یو که حرام خو هر سړی کو. نو یو د ټول نه مخکې خلک چې دی نو هغه ضمانت راشي زه چې نو هغه د ده ضامن شوم زه به بیا تاسو له راولم زه به تاسو ته پیش کوم زه دا کوم دی چې نو اوس په ضمانت د رها شي. نو نمبر 1 دغه خلک چې نو په ضمانت باندې خلک رها کوي. نمبر 2 کله چې نو هغه جرم ثابت شي نو د جرم ثابتېدو نه وروسته خلک بیا جرمانه او فدیه ادا کړي او دا کس آزاد کړي. نمبر 3 خلک چې نو هغه بیا برسر اقتدار عہده او منصب والا سړی ګوري په هغه پسې لاړ شي هغه والا سفارش وکړي. نمبر 4 اکثر خلک چې دی نو په هغه ځای باندې حمله وکړي او دغه خپل کس چې دی نو هغه دغه شانتې په زبردستۍ سره چې دی نو هغه اوچت کړي او بوی دیځي. نو الله جل جلاله وایي په ورځ د قیامت به په دې کې یو شیز هم کار نه کوي. هلته به هر سړی په خپله خوله کې ډوبي نو د بل به څوک څه ضمانت وکړي. لکه څنګه چې مخکې هم تېر شوي بیا به هم راځي. نو الله جل جلاله وایي یوم یفر المرء من والده یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. ورځ د قیامت د هغې هولناکۍ د هغې یره د هغې روب او دبدبه و هغې وحشت دومره ډیر دی چې هر سړی به چې نو هغه د یو بل نه تښتي رور به د رور نه تښتي مور به د زوی نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي دوی به ټول چې نو هر سړی به یې ځان له بې پروا کړی. نو د دغې وجې باندې روایت دا چې نو هغه راځي تفسیر ذخیرة الجنان کې لیکلی دی وایي چې نو هغه یو سړی به د هغه نیکۍ چې نو پرله و برابره شي د نیکانو او د بدیانو. مثال په طور کې 50 به وایي نیکۍ او 50 به چې نو بدی دا دواړه به چې دی نو هغه برابر شي. نو چې کله دا دواړه چې دی نو هغه برابر شي نو ده ته به الله رب العزت وایي چې اوس لاړ شي او ځان نه چې دی نو څه وکړه یو نیکي وګوره چې دا یوه نیکي ته راوړې او ستا د نیکیانو دا پرله چې دی نو هغه پې څه شي باره شي چې ته نو خلاص شي د جهنم د عذاب نه بچ شي او خلاص یې ومومي. دی وایي الله دا خو آسان کار دی یو نیکي چې دی نو هغه څه ده دا خو به زه اوس دغه ځای کې لاړ شم دنیا شي به راله خلک چې دی نو هغه راږي. دی به راشي خپل رور ته به وایي هغه وایي چې تو ښه یې او که نه یې زه چې دی نو هغه دی چلته نه یم جوړ زه خو په خپله یره کې یم چې زما به څه کېږي دا له خو به زه یو نیکي درکړم نو زه به څه کوم. دی به په خپل یار دوست پسې راشي دی به چې یاره تا ته ښه پته ده مونږ خو یو ځای ناستو چکر له بتلو دا به وکول او هغه به وکول هلکه یاد دې شي ملم جبه کې به پټوان به چې وباسن اوس مې یو نیکۍ ته ضرورت دی یو خو راله راکړه که نه هغه به ورته ویاره چې خوږه په دې ځای کې دی نو دا کار دی نشم کولی زه چې نو هغه یو خس هم نشم.
وی دی بیا چې نو هغه په خپل اولاد پسې راشي چې بچو ما هو تاسو له دنیا کې دنیا کارونه چې نو حلال حرام دل نو کړي ځان باندې مې سخت تیر کړو تاسو له مې راحت تر کړو ځان مې په مشقت کې نه ولې تاسو مې چې نو هغه په راحت کې دا کړو ول دا مې کړو دا زما بچي وسته نو هغه یو نیکی ته ضرورت ته مال لاګ آب وای چې بابا مونږ پدې کې نه یو نو چې نو هغه په خپل یره کېو په خپل غم را سره دی چې زمونږ سره بس کېږي مونږ چې نو تعالی دا نشو درکولای دسې وای چې نو هغه کور والا پسې براشي هغه به ته انکار دی به په اخره کې چې نو مور پسې راشي چې دا مور چې نو هغه په بنده باندې ډېره زیاته مهرباني دنیا کې چې نو هغه د هغه مینا محبت سیوای هر تکلیف کې چې نو هغه مور ځان مخکې کوي اولاد او بچی چې نو هغه سیټ کوي نو تور دی چې مور پسې لاړ شم وې دی په خپل مور پسې راشي نو چې کله مور پسې راشي نو مور ته به وایي چې مور ما پیژنې هغه ورته وایي چې او پیژنم ول نه ته چې نو زما زوی دوره وخت مې چې نو په خېټه ګرځولې بیا مې د لپی در کړو بیا مې داسې را لوی کړو دا ټولې قصې به ورته وایي نو دی به ورته وایي چې خواس هغه به دی به ورته وایي مور زما یو نیکۍ ته ضرورت نه ما نه یو نیکي چې نو هغه راکړه زما په ډېر لوی کار وشي آب ورته چې بچیا ستا خبره صحیح ده خو زه ستا نه ډېره زیاته دغه نیکۍ ته محتاج یم زه دله چې نو هغه نیکي نشم درکول زه به خپله چې نو هغه دغې ته محتاج یم نو دی به یو نیکي به څوک نشي ورکولی لا تجزي نفس عن نفس شیئا ذره برابر چې نو څوک به د چا په کار دا به نشي راتلی نو الله جل جلاله وایي آلت ضمانت نو دا خو د سره د هغې امکان شته نه ولا يقبل منها عدل الله وایي که دی دا ټوله دنیا چې نو هغه راوړي او فدیه کې ورکوي ولو افتدى بملء الارض کله چرته چې نو هغه د ځمکه او اسمان دا چې نو د سرو زرو چې نو هغه ډکې د ځمکې نه ول اسمانه پورې خلا او دی چې نو الله پاک ته دا پیش کړي چې دا وانه او یا الله ما چې نو د نن عذاب نو ساتي نو الله وایي چې نو دا باید نه یو خاص قدر چې نو هغه قبول نشي شفارس او شفاعت نو دا بچنه نو هغه د مسلمانانو په مسلمانانو د پاره کار کوي ایمان چې نه نو دا غوی د پاره به شفاعت چې نو هغه د سره کار نه کوي او شفارس به د مسلمان په حق ال قبلي کې چې کله ورته د الله پاک اجازه وشي الا من بعد اذنه د الله د اجازت نه اورستو نو دغه چې نو هغه به هم ونشي ولا هم ينصرون او الله وی مدد او خلاصې خو نو هغه د سره ممکن نه چې څوک راشي واغې اخلاص کی نو ځکه الله جل جلاله بنی اسرائیل ته چې نو هغه د قوي او بیا ورته وی چې دغه ورځ نه ځان په خپل چې نو دغه د سختۍ نه بچ کی او دغه د سختۍ نه بچ کېدو واحد چې نو یو لار ده د الله جل جلاله د ذات علیه د توحید چې نو اقرار کول او د الله د پیغمبر د رسالت چې نو اقرار کول او بیا دغه نه ورستو دویم کار چې نو عمل صالح نه د الله هر یو حکم د الله د پیغمبر د طریقې موافق پورا کول که ودې وکړه چې په ورځ د قیامت دغه عذاب نه گرفت نه وبچ شي او کده سه مو نه کړه نو بیا د ورځ د قیامت د عذاب او گرفت نه چې نو هغه نشي خلاصې دی الله دې موږ د ورځ د سختۍ نه محفوظ او مانون کی یا بنی اسرائیل ایب اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کړئ نعمت یلتی زمان نعمتنا آغا انعمت علیکم چې کړو ما پتا سو باندې وانی فضلتکم دا چې فضیلت نه در کړو تاسو ته علی العالمین په عالم باندې وتقوا ځان وساتئ یوما دا اغه ورځ نه لا تجزی چې بدل بنشي ورکولې پکار بنشي راتلې نفس یو نفس النفس د بل یو نفس نه شیئا حس برابر ذره برابر ولا يقبل منها او قبول ولا بنشي دا غنا عدل بدل سفدیا ولا تنفعها او نه بنفور کول شي هغه شفاعت شفارست ولا هم ينصرون او نه بداغي مدد کړي شي